Welcome to Chemical Arena. अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ګرانو ماشومانو، ګرانو کتونکو، نن به مونږ د الکتروکیمسټرۍ یو ټاپک ډسکس کوو. په هغه کې چې کوم نن ټاپک دی نو د هغه ټاپک دی الکترولایټس. الکترولایټس څه شی دی دا به وایو، خو یاد لرئ چې دا انتهایی زیات امپارټنټ، انتهایی زیات انټرسټینګ ټاپکس دی. د الکترولایټ نه مخکې د دې څه بیسک کنسپټ وایو چې الکترولایټ مونږ وپېژنو او په صحیح طریقې سره یې وپېژنو. نو راځئ ځو داسې چلو چې مخکې چېرته یو ساینټسټ و، څه شی و؟ یو کیمسټ و، او د دې کیمسټ دماغ خراب شو. څه وشو؟ د دې دماغ خراب شو. او دا چې کوم دی نو دا څوک دی؟ دا کیمسټ و. د کیمسټ داسې چل وکړو چې د یو بیټرۍ راواغېستله او د هغه سره یې تار اټیچ کړو او د دې تار سره یې څه وکړه؟ بلب اټیچ کړو او د تارونو دواړه سایډونه د بیټرۍ یو ټرمینل او بل ټرمینل ته ولګول. صحیح شوه؟ لیکن یو چل یې وکړو د تارونو په منځ کې دوه پلیټس ولګول. څه یې ولګول؟ دوه پلیټس یې ولګول. اوس وګوره، اوس چې دې کوم سرکټ جوړ کړو نو دې ته د فزکس والا وایي اوپن سرکټ. تارونه یو بل نه سره نه دي اټیچ، نو ابویسلی بلب به نه لګي. د داسې چل وکړو چې دلته یو سبسټانس راوړو. صحیح شوه؟ او د هغه له نوم و ووډ. څه نوم و؟ ووډ. او د دې دواړو پلیټس درمیان یې کېښو، یعنې لرګی یې کېښو. وایي کاته نو بلب نه لګي. دویم سبسټانس یې راوړو او هغه آیرن و. هغه آیرن چې کېښو نو دلته بلب ولګېدو، بلب رڼا شروع کړه. د دې چې اله دا څه بلا شو. دغه شان چې څومره هم سبسټانسز دې چک کړه، په بعضې به بلب لګېدو، په بعضې به بلب نه لګېدو. نو ده په ذهن کې یو آیډیا راغله. ده ویې ولې نه داسې چل وکړو چې په دنیا کې څومره هم سبسټانس موجود دي، سبسټانسز چې په دنیا کې څومره هم موجود دي دا په دوو کیټګري کې ډیوایډ کړو. صحیح شوه؟ یو هغه چې د هغې نه کرنټ پاس کېږي، نو چې د کومو نه کرنټ پاس کېدو دا هغه له نوم ورکړو، د کیمسټ هغه له نوم ورکړو. څه نوم یې ورکړو؟ دا هغه ته دې ته مونږ وایو کنډکټر و. څه به ورته وایو؟ کنډکټرز. او چې د کوم نه کرنټ نه پاس کېدو هغه ته یې ویې انسولیټر. څه نوم یې ورته ویې؟ انسولیټر. صحیح شوه؟ یعنې کنډکټر هغه سبسټانسز دي چې د دې نه کرنټ پاس کېدو. صحیح شوه؟ یعنې دا الکتریسټي کنډکټ کوي. کنډکټ الکتریسټي. خو د ده په ذهن کې یو کوېسچن راغی چې یاره د کنډکټر ولې الکتریسټي کنډکټ کوي او د انسولیټر ولې الکتریسټي نه کنډکټ کوي؟ ډونټ کنډکټ الکتریسټي. دا الکتریسټي ولې نه کنډکټ کوي؟ او دې کوېسچن دپاره دې انتهایی زیات محنت وکړو او ډېره خواري وکړه. هغه خواري څه کړې وه؟ راځئ ګورو. دا داسې چل وکړو چې د یو کنډکټر راواغېستو. صحیح راواغېستو؟ دې ساینټسټ یو کنډکټر راواغېست او دا کنډکټر یې چې کله وکتو داسې یو چشمې جوړې کړې چې دا کنډکټر یې ده ته غټ کړو او په دې کنډکټر کې دننه ننوتو. چې کله یې ننوتو نو دلته څه ګورې چې په دې کنډکټر کې دا کورونه جوړ دي. څه شوي دي؟ کورونه جوړ شوي دي. او د دې کورونو د کوڅو چې کوم منځ کومه لار ده دلته کوڅې وایي. او په دې کوڅو کې څه چیزونو منډې والې، وړو ماشومانو منډې والې. دا یو ماشوم ده راونیو. څه یې وکړو؟ دا یو ماشوم ده راونیو. چې کله یې راونیو د ماشوم ته وایي چې ځوانه چېرته منډه وایې؟ ده ورته وایي خاموش، ما ته ماشوم مه وایه. د ساینټسټ ورته وایي نوم دې څه دی؟ ده ورته وایي زما نوم دی الکټران. و څه دی؟ زما نوم دی الکټرانز، ما ته خلک الکټران وایي. ده ورته وایي ښه نور ښه یې ټیک ټاک یې؟ ساینټسټ ته وایي بالکل ټیک ټاک دی. خو لکه تا زه ولې نه ونیولم؟ پرېږده چې منډه وهم. ده ورته وایي خیر تپوس درنه کوم. دا ورته وایي چې ته دې کور دننه ولنه کښېنې او دې کور کې څوک دي؟ دا وایي او دا کور نه دی، دا کور نه دی، دې ته وایي ایټمز وایي، ایټم. او د دې کور په دې سنټر کې یو کلاړی موجود دی. هغه کلاړي ته وایي نیوکلیر چارج. څه چې دی؟ نیوکلیر چارج. هغه کلاړي ته څه وایي؟ نیوکلیر چارج وایي. ده ورته وایي ښه پتا دا الکترون ورته وایي چې هغه باندې پازیټیو چارج و، هغه ما نه پرېږدي. ده ورته وایي تا ولې نه پرېږدي؟ هغه ورته وایي وینې نه په باندې نیګیټیو چارج دی. دا ماشوم ورته وایي د الکترون ورته وایي په ما نیګیټیو چارج دی، په هغه پازیټیو چارج دی. نو پازیټیو نیګیټیو درمیان څه وي؟ اټرکشن وي. یعنې که زه دغه
کلاړې داسې ریپرزنټ کم دلته وایي دا هغه کلاړې دی چې پازیټیو چارج دی پې هغه باس دی او زما او د دې درمیان اټرکشن فورس وي څه وي اټرکټیو فورس وي زموږ د دوانو درمیان دا اټرکټیو فورس نه دی دا په عام ټمپریچر باندې انتهایي زیات ویک وي او دا څه کېږي دا ماتېږي نو چې کله مات شي نو زه پرې شم او چې زه کله پرې شم نو زما دا بیا عادت دی چې زه بیا ډانس کوم او زما ډانس څنګه وي چې د کور نه بهر ته راوځم او په کوڅو کې منډې وامه دا ورته وایي ښه وایي ما وکتل ما چې کله تاسو د پلیټس درمیان ستاسو دا محله ټوله کېښوده نو د دې نه کرنټ پاس کېدو هلته بلب لګېدو ماجرا څه ده مطلب چل څه دی الکتران ورته وایي ډېره اسانه خبره ده ته یې نه چې زه الکتران یم منډې وهم او ما سره چارج هم دی دا ساینټسټ ورته وایي ولې په کم محله کې چې دا ستا غوندې واړه وي هغې باندې نیګیټیو چارج دي هغه نه کرنټ پاس کېږي الکتران ورته وایي او دا ساینټسټ پوه شو ښه کنډکټر کې الکترانز دي او دا ګوره باوند نه دي د دې باس نه آزاد دي یعنې دې ته زه فری الکترانز څه شی دي فری الکترانز دي دا منډې وایي فری الکترانز دي صحیح شوه د دې چل وکړو چې بل یو انسولیټر یې هم راواغست یې وکړه انسولیټر یې راونیو چې کله یې وکته نو هغه کې هم دغه شان کورونه خو کورونو نو د کوڅو درمیان ماشومانو منډې نه وهلې صرف پکې دا ډیفرنس و او تېر چاپېره د کورونو نه موجود و ده دا یو ماشوم راونیو او ده ته ویې ښه خانجي وایه څنګه چل دی ښه یې ټیک ټاک یې نوم دې څه دی ده ورته وایي چې زما نوم دی الکتران زما نوم هم څه شی دی الکترانز دا ورته وایي ښه په تا باندې نیګیټیو چارج دی هغه ورته وایي بلکل په ما هم نیګیټیو چارج دی دا ورته وایي چې ته د کور نه تېر چاپېره ولې ناست تاسو ولې ناست هغه ورته وایي د کور نه دی ګورئ دې ته وایي ایټمز دې ته څه وایي ایټمز ورته وایي ایټمز دته وایي دته څه وایي ایټمز وایي او دا کور نه دی ده ورته وایي څنګه چې په کنډکټر د الکتران نه ما تپوس کړی تاسو هم هغه شان الکتران دي دا وایي هغه موږ هم هغه شان دي بیا ورته وایي په دې کورونو کې دننه رښتیا داسې یو پازیټیو پارټیکل شته دی پازیټیو چارج یو باس شته چې هغې ته نیوکلیر چارج وایي ده ورته وایي بلکل هلته یو نیوکلیر چارج موجود دی ده ورته وایي ښه دغه نیوکلیر چارج او ستاسو درمیان څه اټرکشن شته هغه ورته وایي ولې نشته په هغې پازیټیو چارج دی زموږ درمیان اټرکشن دی وایي ښه وایي څنګه چل دی څنګه حساب دی تاسو خو منډې نه شئ وهلی راسته دی دا ورته وایي چې دا کم اټرکټیو فورس دی دا انتهایي زیات سټرانګ دی یعنې موږ ته کور ښکارېږي چې بهر ته مه ځئ صحیح شوه او زما نه اخوا مه ځئ دا نیوکلیر چارج راته وایي نو موږ تللی نه شو مجبوره یو موږ پرې نه یو صحیح شوه ساینټسټ وایي ښه چې چا سره پرې الکترانز وي هغه به کنډکټر وي ساینټسټ پوه او چې چا سره پرې الکترانز نه وي هغه به انسولیټر وي د وایي سره ټیک ده داسې چل وکړو دی وایي چې راځه دا ټرای کوم په اوبو باندې دا خو سالډ دي نو دلته یې اوبه راوړې څه یې وکړه واټر یې راوړه خو چې کله یې وکاته H2O موجود ده نو دنه کرنټ نه پاس کېږي چې کرنټ نه پاس کېږي وایي ولې څه چل دی نو دا هم په چشمو کې وکاتل چې کله یې وکاتل نو دلته ورته په واټر کې دا چیزونه ښکاره شو صحیح شوه یعنې څه وو یوه غټه ګوله ښکاره شوه او دوه وړې وړې ګولې ښکاره شوې د غټې ګولې نه تپوس کوي ها ځوانه څنګه یې ښی هغه وایي زما نوم اکسیجن دی ما ته ځوان مه وایه زما نوم څه دی اکسیجن دی او ما ته ځوان مه وایه د وړو ته یې ویې وایي دا چې کوم را سره دوه دي د دې نوم دی هایډروجن وایي یو زه د اکسیجن اټم یم دا د هایډروجن اټمونه دي دا ورته وایي ښه او دا اکسیجن ورته وایي چې موږ ته په شریکه واټر مالیکیول وایي څه راته وایي واټر مالیکیولز راته وایي واټر مالیکیول راته وایي موږ ته په شریکه څه وایي واټر مالیکیول دا ورته وایي ښه تاسو کرنټ ولې نه پاس کوئ ما ولیدل چې کله تاسو کې دوه الکتروډس کېدي په دې اوبو کې نو کرنټ نه پاس کېږي هغه ورته وایي دا کوېسچن ته ورشه د هغه لیکوډ نه وکړه چې د کم نه کرنټ پاس کېږي موږ نه یې څه لیکې دا وایي زه صحیح ده هغه نه بیا وکړم دندیس چل وکړو اوس وایي کوم قسم لیکوډ نه به کرنټ پاس کېږي پته نه لګي صحیح شو په دې سوچ کې ناست وږی شو چې کله وږی شو نو دله روټۍ راغله مور وله روټۍ راوړه او د دې مخکې د چې کوم انسټرومنټ پراته وو په هغه د ایکسپریمنټ کول صحیح شوه په دې ټیبل باندې څه کوله ایکسپریمنټ کول په دې ټیبل باندې دا انسټرومنټ پراته وو او په دې دغه کې چې کوم دی نو لږې شانتې اوبه پرتې وي صحیح شوه
اوبه پرتې وي چې کله پکې اوبه پرتې وي نو ده چې کله اولنۍ نوڼۍ وکړه صحیح شوه نو ده وکتل چې په سالن کې مالګه نشته اواز یې وکړو چې مالګه راوړئ نو چې کله یې مور واپس مالګه راوړه نو دې نه یو غلطي وشوه او دې غلطۍ د ساینټسټ زندگی د کیمسټ زندگی بدل کړه هغه کومه غلطي وه دا غلطي وه داسې چل وشو دی چې کله مالګه راوړه نو د ده خپه وښویده او راولویده او لږه غوندې مالګه دې اوبو ته ولویده ده چې روټۍ وخوړه نو دغه یې چیک کړه چې کله یې چیک کړه نو دې اوبو نه بیا کرنټ پاس کېدو دا حیران شو واپس راغلو وایي ستا ته وګوره هغه نور اوبو نه خو کرنټ پاس کېږي تاسو نه پاس کېږي ځکه چې مالګې خونۍ لیدې نه حل شوي وه هغه ورته وویې نه دا درته چا دروغ ویلي دي اوبو نه کرنټ نه پاس کېږي دې کې به نور څه راغلي دی ښه راغلو دی چې کله وکتو په مایکروسکوپ باندې دا د اوبو سره سره په دې کې یو 2 ډاټ واړه واړه نور دغه واړه ډاټ یې راوویستل او بهر ته د ګریوان نه یې ونیول بهر ته یې راوویستل ورته وایي شابه نوم دې څه دی هغه ورته وایي زما سوډیم آیان نوم دی وایي آیان ورته ولي وایي ځکه وایي په ما چارج راغلی دی بل ته وایي ستا څه نوم دی هغه ورته وایي زما کلورین آیان نوم دی وایي آیا اوبو نه کرنټ پاس کېږي تاسو چې موجود دی دا ستاسو کمال دی هغه ورته یو دا زموږ کمال دی د ساینټسټ ته پته ولګېده چې یوازې سالډ نه بلکې لیکوډ بعضې لیکوډ نه هم کرنټ پاس کېږي بعض هم نه پاس کېږي یعنې د کرنټ پاس کولو چې کوم پراپرټي ده د الکتران نه دی دا چارج پارټیکل دی نو اوس الکتران سره چارج شته ځکه هغه کرنټ پاس کولی شي نو دوی وی چې د کم دغه سره فری الکترانز وي صحیح شوي فری چارج وي ساري فری چارج پارټیکل وي نو هغه نه به کرنټ پاس کېږي او چې د کم سره فری چارج پارټیکلز نه وي فری چارج پارټیکلز اف سی فی مطلب د فری چارج پارټیکل نه وي نو هغه به انسولیټر وي هغه نه به کرنټ نه پاس کېږي نو دا د کنډکټر ډیفینیشن دی ځان سره ولیکو چې هغه سبسټانسز چې هغه کرنټ پاس کوي یا ته کنډکټر وایي ولې کرنټ پاس کوي د سره فری چارج پارټیکلز موجود وي نو څنګه چې موږ ته پته ولګېده چې کنډکټر به هغه سبسټانسز وي د چا سره چې فری چارج پارټیکلز موجود وي هغه سبسټانسز به کرنټ پاس کولی شي چا سره چې فری چارج پارټیکل موجود وي او چا سره چې فری چارج پارټیکل موجود نه وي نو هغه ته موږ کنډکټر نه وایو هغه بیا دی انسولیټر د ساینټسټ کوم چې دا سټډي وکړه د حیران شو چې اوس څه وکړم دوی ویې دا کم کنډکټر چې دي څه چې دي دا کم کنډکټر چې دي نو دا خو 2 ټایپس دي بس یو هغه دی چې په لیکوډ سټیټ کې صحیح شوه کم سټیټ کې لیکوډ سټیټ کې هغه سره آیانز موجود وي یعنې کم اټم چې الکتران لاس کې اګین کې په ده باندې چارج راځي او دغه چارج پارټیکلز ته بیا مونږ اټم نه وایو بیا ورته د دغه اټمز آیان وایو لکه فار ایگزامپل سوډیم الکتران لاس کې نو د باندې پازیټیو چارج راځي بیا ورته وایي سوډیم پازیټیو آیان یا پازیټیو سوډیم کیټاین بیا ورته څه وایي کیټاین پازیټیو چارج راشي نو دوی وایي چې اصل کې د کنډکټرز هم مزید 2 ټایپس دي څو ټایپس دي کنډکټر 2 ټایپس دي یو ته وایي الکټرانیک کنډکټر کم کنډکټر الکټرانیک کنډکټر څنګه چې تاسو وکتل الکټرانیک کنډکټر چې کوم دی نو په دې کې فری پارټیکلز فری الکتران موجود دي فری الکترانز څه موجود دي فری الکترانز موجود دي یا ورته وایي موبایل الکترانز ورته وایو او دویم نمبر چې کوم دی نو دا الکترانیک کنډکټر دیم دی الکټرولیټک کنډکټر الکټرولیټک کنډکټر کم کنډکټر الکټرولیټک کنډکټرز اوس په الکټرولیټک کنډکټرز چې کوم دی نو په دې کې موبایل چې کوم دی یا موبایل یا فری آیانز موجود دي آیانز 2 ټایپس دي یو ته وایي کیټاینز یو ته څه وایي کیټاینز وایي آیانز پوزیټیو دي کیټاین باندې کم چارج دي پازیټیو چارج دي پازیټیو چارج سپیشیبل دی اناین باندې کم چارج دی نیګیټیو لکه کیټاین مثال دی سوډیم ان اے پازیټیو اناین مثال دی کلورین ماینس نیګیټیو صحیح شوه یعنی الکترانیک کنډکټر اصل کې د الکترانیک کنډکټر ته الکټرولایټس هم وایي څه وایي الکټرولایټس الکترانیک کنډکټر او د الکټرولیټک کنډکټر ته وایي الکټرولایټس او د الکترونیک کنډکټر ته وایي میټالیک کنډکټر میټالیک
کنډکټر. ولې ورته وایي؟ ځکه چې زیاتره دا میټلز وي. صحیح شوه؟ الکترانیک کنډکټرز. الکترانیک کنډکټر او په الکترولیټک کنډکټر کې اوس دغه ډفرنس دی که نور ډفرنس شته؟ نو شته دی. دلته به الکترانیک کنډکټر کې به فری الکترانز موجود دي، الکترولیټک کنډکټر کې به موبایل آیان موجود دي. کله چې مونږه د الکترانیک کنډکټر مونږ سټډي کړه، صحیح شوه، نو دا زیاتر په کم سټیټ کې وي، یا دا په سالډ سټیټ کې وي، دا سالډ سټیټ کې وي. صحیح شوه الکترانیک کنډکټر. او چې کوم الکترولیټک کنډکټر دا بیا سلیوشن پام کې وي، سلیوشن آر مالټن سټیټ کې به وي. مالټن سټیټ مطلب دونه هیټ ولا ورکوي چې هغه ویلی شي، هغې ته بیا موږ څه وایو؟ یعنې مالګه راوالی دونه هیټ کوي چې هغه مالګه ویلی شي، بیا مالټن سټیټ دی. او که نه اوبو ته مو واچوله نو حل کېږي، بیا څه شی دی؟ سلیوشن فارم دی. ښه، الکترانیک کنډکټر دا په سالډ سټیټ کې. دا الکترولیټک کنډکټر یا الکترولایټس دا موږ راواغسته او دلته بیا لږ سټډي کړه، سم کړم سټډي کړه. یعنې اصل کې دا څه شی دی؟ سوډیم پازیټیو سیل نیګیټیو. دا چې کله موږ دې اوبو ته نه واچولی دا خو سالډ څه سالډ. دلته آین پیدا کړه، چې آین یې پیدا کړه نو اوس هغه آین د وجې څه کېږي؟ کلورین نیګیټیو دی خوا منډه وهي، سوډیم پازیټیو دی خوا منډه وهي. او دا دې پرې آیانز د وجې دا کنډکټر دی سلیوشن. نو موږ ته پته ولګېده چې کله دا سوډیم دې سایډ ته لاړ شي نو دی څه شی دی؟ د نیګیټیو والا ته موږ څه وایو؟ اینوډ. اینوډ ورته ځکه وایو چې ایناین دی خوا ساري دلته وایي کیتوډ. کیتوډ ورته ځکه وایو چې دلته کیټاین را روان دی، دې ته څه وایي؟ اینوډ پازیټیو والا، ځکه دلته ایناین را روان دی. نو په اینوډ باندې ایټ اینوډ، په اینوډ باندې څه کېږي؟ سوډیم راشي، ساري کلورین راشي. کلورین نیګیټیو راشي، یو الکتران ورکړي Cl او +1 الکتران د چاله ورکړي؟ نیګیټیو د پازیټیو اینوډ له ورکړي. شان یو کلورین انسټیبل دا یو ملګری ځان سره وګوري او Cl2 جوړ کړي، بل ملګری کوم ځای نه راځي؟ دلته دی، دا بیلنس کوي 2 2 and 2 الکتران. نو Cl2 ګیس دا په اینوډ باندې خارجېږي. دا شان موږ وګورو په ایټ کیتوډ. په کیتوډ باندې څه کېږي؟ په کیتوډ باندې څه کېږي؟ په کیتوډ باندې هلته سوډیم لاړ شي، سوډیم پازیټیو. کیتوډ باندې نیګیټیو چارج دی، مطلب الکتران ورسره دي، نو هغه والا څه وکړي؟ یو الکتران زوله ورکړي. چې الکتران ورکړي نو دا سوډیم میټل جوړ کړي، او دا په دې سوډیم میټلز پس ونښلي دي کیتوډ پسې، د کیتوډ پسې ونښلي ډیپازیټ شي. نو اوس وګوره ایکچولی څه چلو؟ دا مالګه وه NaCl، دنه موږ بجلی پاس کړه، کرنټ هم ترې پاس کړو. اوس څه شی؟ سوډیم میټل یې راکړو او د دې سره سره Cl2 ګیس راکړو. یعنې ګوره هغه ریاکشن چې په هغه کې یو سبسټانسز ماتېږي، بریک کېږي نورو ته، نو هغه ته موږ وایو ډیکمپوزیشن ریاکشن. کم ریاکشن؟ ډیکمپوزیشن ریاکشنز. نو ایکچولی په الکترانیک او الکترانیک کنډکټر کې دا الکترولیټک کنډکټر کې چې کوم دی نو په دې کې کیمیکل کمپوزیشن کې کیمیکل ډیکمپوزیشن یا سمپل ډیکمپوزیشن هم ویلی شي، ډیکمپوزیشن ریاکشن کېږي. دلته څه کېږي؟ کیمیکل ډیکمپوزیشن. بل سایډ ته الکترانیک کنډکټر لکه کاپر وایر دی، صحیح شوه. زه چې کله پیداوي شوی یم دغه تارونه لګېدلي، بس په دې کې الکتران موشن کوي، صحیح شو، په دې کې کرنټ پاس کېږي تر اوسه پورې د کاپر نه بل څه جوړ نه شو، هماغه کاپر دی، نو چینج پکې نه راځي. کیمیکل ډیکمپوزیشن یا کیمیکل چینج دواړه یو چیز دی، هلته کېږي، دلته کیمیکل چینج نه راځي. څه کېږي؟ کیمیکل چینج چې کوم دی چینج نو دلته نه راځي. په الکترانیک کنډکټر کې الکترولیټک کنډکټر کې کیمیکل چینج راځي. که مونږ چېرته ټمپریچر سیوا کو نو څه به وي؟ مونږ چې دا کله چې مونږ د الکترانیک کنډکټر وکړو نو زیاتره میټلز وي، څه میټلز وي، نو په دې کې دننه چې کوم دی نو ایټمونه موجود دي او د دې درمیان الکتران سفر کوي. اوس چې کله ټمپریچر سیوا کېږي موږ ته پته ده چې دا ایټمونه څه کوي؟ اپ ډاون موشن کوي، وایبریشنل موشن کوي. نو چې کله دله هیټ ورکړی کېږي نو دا وایبریشنل موشن تیزېږي، او چې کله تیزېږي نو دا الکتران چې مخکې ځي نو دا ورسره جنګېږي
او دا رامنې کوي یعنی د وایبریشنل موشن الکترون مخکې تلو ته نه پرېږدي یعنی د دې ریزسټنس سیوا کېږي چې ریزسټنس سیوا کېږي موږ ته پته ده کنډکټنس به کمیږي کنډکټنس به څه کېږي کمیږي نو د دې الکترونیک چې کوم کنډکټرز دي د دې کنډکټنس چا سره کمیږي کنډکټنس دا څه کېږي ډیکریز کېږي ډیکریز by increase in temperature the conductance decrease کیږي دلته وګوره بل سایډ ته که اوس د دې سلیوشن چې کوم دی نو د دغه سیوا کوم ټمپریچر سیوا کوم نو دا NaCl مونږ اصل کې په سالډ فارم کې اچولی دی اوس چې کله دې له ټمپریچر راشي نو د اصل کې په الریډي آینز فارم کې موجود دي Cl نیګیټیو لیکن د دې درمیان اټریکشن موجود دی اوس چې ټمپریچر سیوا کېږي نو دا اټریکشن به کېږي دا به ختمیږي دا به بریک کېږي او سوډیم به ایز ا پری چارج او کلورین به ایز ا پری آیانز چې کوم دی دوه کلورین به ایز ا پری اناین او سوډیم به ایز ا پری کیټاین حاصلیږي یعنی ټمپریچر سیوا کولو سره سره دلته د نمبر اف پری آیانز سیوا کېږي نو موږ دا وایو چې د دې کنډکټنس چې کوم دی نو دا الکترولایټ کنډکټنس دا به سیوا کېږي کنډکټنس انکریز by increasing temperature increase کېدو سره د دې چې کوم دی نو د کنډکټنس انکریز کېږي دا یو درمیان چې کوم دی نو دا د یو درمیان ډیفرنس دی یاد لرئ زیاتره الکترونیک کنډکټر دی دا چې کوم دی د دې اگزامپل څه کېدی شي د میټلز وي all metals چې کوم دی د الکترونیک کنډکټر وي دې نه علاوه ګریفایټ هم کېدی شي ګریفایټ څه شی دی کاربن دی څنګه دی تاسو به لیدلی پنسل چې کوم نوکه استعمالیږي دغه ګریفایټ دی صحیح شوه دغه ګریفایټ دی او د ده نه کرنټ پاس کېږي نو یاد لرئ پنسل چېرته په بوټ کې ورنه کوي صحیح شوه پنسل کوم په بوټ کې ورکو بل سره هم هغه نوکه ښکارېده کوم چې لیکل کوي نو هغه ستاسو په لاس کې ونه وبم نیسي صحیح شوه دې نه علاوه سرټن منرلز دي منرلز ځینې داسې منرلز هم شته چې د هغه نه کرنټ پاس کېږي او هغه کم کنډکټرز دي الکترونیک کنډکټر دې نه علاوه چې کم الکترولیټک کنډکټرز وي نو دا څه وي دا آیانیک کمپاونډ وي زیاتر آیانیک وي آیانیک او پولر کمپاونډ وي پولر کمپاونډز څنګه چې تاسو وکتل چې سلیوشن فارم کې ځینې سبسټانسز دي چې کله موږ ډیزالو کړو یا مولټن سټیټ ته کنورټ کړو نو دا کنډکټر جوړیږي مطلب الکټریسټي پاس کوي صحیح شو لیکن بعض داسې هم شته چې په سلیوشن یا لیکوډ سټیټ کې بیا هم کرنټ نه پاس کوي نو داسې سبسټانسز چې هغه په سلیوشن فارم کې وي او کرنټ نه پاس کوي هغې ته وایي نان الکټرولایټس دا کرنټ نه پاس کوي لکه فار ایگزامپل څه چې شوګر سلیوشن او د دې نه کرنټ نه پاس کېږي یا یوریا نه هم کرنټ نه پاس کېږي ځکه چې په هغه کې پری چارج پارټیکل نه پیدا کېږي صحیح شوه او دې ته څه وایي نان الکټرولایټ دا زیاتر چې کوم دی نو دا نان پولر کویلنټ کمپاونډز وي صحیح شوه کوم چې نان الکټرولایټ وي نو زیاتر وي دا چې کوم دی نو دا وي نان پولر کویلنټ کمپاونډ د دې نه کرنټ نه پاس کېږي